دومره د برکت شپه ده چې الله تعالی د انسان د ټول کال ګناهونه د دې یوې شپې په عبادت باندې ورمعافوي. لیکن شپږ یو داسې بدبخته انسانان دي چې الله تعالی د شب برات په شپه باندې و هغو ته بخښنه کوي. په هغو کې اول کس چې د مور و پلار نافرمانه وي، د مور و پلار خبره نه مني، نو الله تعالی و دې کس ته هم وکور کړي چې دا شپه خو را روانه ده، اوس دې له خپلو مور و پلار څخه بخښنه وغواړي او له داسې بابرکت شپې څخه به ځان برخمن کړي. او دوهم هغه کس دی چې هغه زناکار وي، دې شپه باندې الله تعالی و زناکار ته هم بخښنه کوي. او دریم هغه کس دی چې هغه عادي د شرابو وي، شراب همیشه شي. او څلرم هغه کس دی چې هغه پر خپلو قریبانو باندې، پر خپلو دوستانو باندې شفقت نه کوي. او پنځم هغه کس دی چې هغه چغلخور وي، د یوه خبره یوه ته وړي، د بل خبره بل ته وړي. دې کس ته هم الله تعالی په دې شپه باندې مغفرت نه کوي. او شپږم هغه کس دی چې هغه سروز همیشه اوري. الله اکبر. زموږ ستاسو ځوانان د هغو پر فیسبوک، د هغو پر ټیک ټاک باندې شپه ورځ د سروز سټوریانې چلیږي چې څومره کسان دغه ویډیو ګوري، د سروز اوري، په دې کې د ده پوره حصه ده، دی په دې کې پوره ورسره شریک وي. نو الله تعالی دې موږ تاسو ته د دې عظیم شپې د عبادت کولو توفیق را نصیب کړي.